بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ورور کفایت الله یوسف زی تاسو سره د مدین مخاطب یم. د مدین د سحر که ذکر ونه کړی شي نو دا به مدین سره زیاتی وي. بلکل د سیند په غاړه هوټل کې موږ دیره یو او د مدین د سیند دا شور مونږ ټوله شپه داسې واورېدو چې که په یو اړخ ورته ګورو چې یاره مونږ ورسره بلد نو نو د خوب ایست یو، او په بل اړخ ورته سوچ کوو نو دې خشته اوبو چې کوم شور راغشتی و او هغه په مونږ باندې کوم ښه لګېده نو لکه داسې په زندګۍ کې کله کله مونږ چېرته محسوس کړی د اواز ټوله شپه د اوبو یو خپل دان زبردست شور کو، یو خپل اواز یې کو چې د هغې یو خپل یو مزه وه. نو دا وګورئ، یو خو پکې ډېر نری باران چالو دی دې وخت کې، او بل چې دی نو دا خشته خشته غرونه، د مدین دا سحر، د اوبو دا شور، د اوبو دا منډه، د دې یو خپله مزه ده. نو باران ډېر معمولي دی، که زما دا کیمره تاسو ته وښیي نو په دې اوبو کې اساس کې لږ لږ ښکاري. دغه د مدین سحر دی او اخواته نور پکې هم خشته خشته ځایونه دي، د سیل سپاټ د مدین جیل دی پکې، خو دا د مدین سحر او اسمان بالکل ابرآلود دی. تاسو کتی شئ، ډېر زبردست موسم دی دې وخت کې، او بس سحر دی مونږ یې انجوای کوو. ډېر د خوند او مزې یو سحر دی، یو وخت دی، او تاسو ته هم دعوت ورکوو چې تاسو هم راچکر شئ او دغه شان د مدین د سحر مزې واخلئ. د دې سره اجازه غواړو. الله په امان.